بسم الله الرحمن الرحیم. دریم نمبر قسم د اسم غیر متمکن په اتو اقسامو کې دا اسماء اشاره دي. اسماء اشاره دا جمع دی واحد دی اسم اشاره، او اسم اشاره دا هغه اسم ته وایي چې د دې په ذریعه اشاره کولی شي، او دا په دوه قسمه دي، اشاره قریب او اشاره بعید. چې نږدې سیزي هغې ته اشاره کې د هغې دپاره خپل اسما دي، او چې لرې سیزي هغې ته اشاره کې د هغې دپاره خپل اسما دي. اشاره قریب یہ ہے هذا، یہ ایک مرد یعنی واحد مذکر دپاره هذا دی. هذانی یہ دو مرد، د تثنیه مذکر دپاره هذانی استعمالیږي اشارې دپاره. هذه یہ ایک عورت، د واحد مؤنث دپاره هذه استعمالیږي اشاره قریب کی. او هاتانی دا د تثنیه مؤنث دپاره استعمالیږي یہ دو عورتیں. هؤلاء دا د جمع مذکر او د جمع مؤنث دواړو دپاره استعمالیږي. اشاره بعید یہ ہے، اشاره بعید چې دی نو هغه دا ده، ذالک و ایک مرد، آغا یو سړی، لرې کس ته اشاره په ذالک سره کولی شي، واحد مذکر دپاره استعمالیږي. ذانک و دو مرد، اشاره بعید کې د تثنیه مذکر دپاره ذانک استعمالیږي. تلک و ایک عورت، دا اشاره بعید کې د واحد مؤنث دپاره تلک استعمالیږي. تانک و دو عورتیں، دا اشاره بعید کې د تثنیه مؤنث دپاره تانک استعمالیږي. او اولئک په اشاره بعید کې مشترک صیغه ده د جمع مذکر او جمع مؤنث دواړو دپاره. فائدہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. چې د چا طرف ته اشاره وکړي شي نو هغه ته مشار الیہ ویلی شي. جیسے هذا القلم نفیس، دا قلم عمدہ دی. اس مثال میں القلم مشار الیہ ہے. په دې مثال کې القلم چې دی نو دا مشار الیہ دی، هذا اسم اشاره ده. ترکیب، هذا اسم اشاره، القلم مشار الیہ. اسم اشاره مشار الیہ مل کر مبتدا ہوا. اسم اشاره د مشار الیہ سره چې یوځای شوه نو دا مبتدا شو. نفیس خبر، دا د دې خبر شو. مبتدا اور خبر مل کر جمله اسمیه خبریه ہوا، او مبتدا چې خبر سره یوځای شو نو دا جمله اسمیه خبریه شو. ترکیب بیان کړي. یو څو مثالونه چې په دې کې اسم اشاره استعمال شوی دی، د دې ترکیب مصنف رحمت الله علیه فرمایي چې بیان کې پخپله. هذا البیت قدیم، په دې کې هذا اسم اشاره، البیت مشار الیہ. اسم اشاره مشار الیہ مل کر مبتدا ہوا. قدیم د خبر شو، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شو. هؤلاء اسم اشاره مبتدا، اخوانو دا مضاف، او سعید مضاف الیہ. مضاف سره د مضاف الیہ نه دا خبر د مبتدا، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شو. هذه المرأة صالحة، هذه اسم اشاره، المرأة مشار الیہ. اسم اشاره مشار الیہ چې یوځای شو نو مبتدا، صالحتون خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شو. هاتان البنتانی اختانی، هاتانی اسم اشاره، البنتانی مشار الیہ. اسم اشاره مشار الیہ چې یوځای شو دا مبتدا، او اختانی د خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شو. اولئک اسم اشاره مبتدا، طلاب مضاف، المدرسة مضاف الیہ. مضاف سره د مضاف الیہ نه خبر،
مبتدا سره د خبرنا جمله اسمیه خبریه شوه. د دې معنا د هاذا البیت قدیم، دا کور زوړ دی. هؤلاء دا کسان چې دي، اخوان سعید دا د سعید رونه دي. هذه المرأة صالحة دا خزا نیکه ده. هاتان البنتان اختان دا دو جنکې چې دي دا خپلو کې خویندې دي. اولئک آغا کسان چې دي طلاب المدرسه دا د مدرسې طلبه دي.